پرون ماته یو کس کال وکړ څه مسله ورته وی خدای ناانصافي شروع کړې ده معادن ډېر خفه شو ما ته راته څه کفري الفاظو پته یې چا پسې سحر څه کړي نو ګډوډ کړی و ډېر دماغي توازن یې ولې آوټ کړي ما خدای به خیر کړي وایي زه خو ډېر ذلیل او لیونی شوم خودکشۍ ته جوړ شوم وایي خدای هم ناانصافي شروع کړې ده معاذ الله ما ته دا ته څه پوتو بوتو سره د خولې نه دې مې ډکه او د سماتې دوړې نن زموږ ذهنونه داسې جوړ شو محترم چې هلکه خدای یا بعضې چې مشکلات راشي په دنیا کې زه یو جمله وایم اکثر اجي صاحب په دې ما سره جنګ انسان په دنیا کې د ټولو نه مالدار ترین مخلوق دی ښه یاد ساته خو بیا به م ځان ته د فقر نسبت کې او چې زه ووایم فقیر یم نو اجي صاحب بیا ما سره جنګ اجي صاحب ما سره جنګ انسان ډېر مالداره دی ډېر هسې ته پرون راته یو کس وی د رور نه راله ګرده ویسته یو دونه غوندې شي ما ته یې وی چې بله ورته لګو نو 15 لاک روپۍ پې لګېږي توجه شته ستاسو دې جملې د اسلام آباد په اسپتال کې ذیشانې نوم دی تاسو ته بیا تپوس د رور نه وله پرون ګرده ایستې ده دونه غوندې ټوکړه د ای د غوښې دونه 15 لاک روپۍ باندې وی بله لګومه تاسو څه وایې محترمو د یوې ګردې 15 نو د دویمې 30 لاک نه شوي دا خو د دوو ګردو مې له د 10 حساب کړی محترمو ته مالدار یې که غریب یې الله وایي دا مې دله فري درې کړي دي فري اوس که ته یو پیره خرابه شوه بیا ته ولګوه هغه شانتې کار دې وکړي دا لګول خو بیا هم څه خبره ده وبه لګې خو الله وایي چې ما پکې کوم طاقت اچولی دی هغسې کار به بیا وکړي که نه ستاسو توجه شته دې جملې ته ما چې کوم طاقت پکې اچو د سترګو کې مې د بینایۍ چې کوم طاقت اچولی دی نو ټیک ته ته به بله سترګه ولګې خو د بینایۍ دا طاقت پکې اچولی شي سترګه خو به ولګې په 10 لکه روپۍ نو د بینایۍ سره به څه کوې محترمو توجه شته حضرت انسان ډیر مالدار دی خو مونږ وایي یاره جی بس غریبي ده خدای ذلیله کړم او خدای والې مجنو بعضې خلک ډیر الفاظ دا ما وره الله چا سره بې انصافي نه کوي محترمو حتی کټه الله چې د نوجوانۍ تپوس کوي نو نوجوان ډیر مالدار دی په مخ ته ځمکه انسان سره د ټولو نه عظیم نعمت دا صحت دی محترم که ته کنډم شوې او معذوره شوې تا ته د سرو بکسونه پراته نو څه به پې وکړي د سرو بکسونه درته پراتی او ته کنډم شوې د هغه انسان نه تپوس وکړه چې معذوره یې محترم الله هغه موسی علیه السلام یو پیره په لار تېرېده چې ولیدل یو نوجوان راغی جومات ته او سملاسته لږ ساعت ارام یې وکړه نو لاړ چې ته نو یو تیلی ته پاتې شوه هغه تیلی کې به څه مالو نو یو ګډبه راغې په دغه ځای باندې جومات باندې ارام یې کوو چې ویلي د تیلی پرته اوس موسی علیه السلام ورته ګوري خو ځان یې غلی کړی د ګډبه تیلی جیب کې واچول او لاړ د دې ګډبه نه پس یو بابا راغی هغه د جومات کې سملاسته او کم کس نه چې تیلی پاتې شو هغه ته رایاد شو چې جومات کې خو رانه تیلی پاتې شوی رامنډې والې چې جومات ته راغی چې ویې کتل یو بابا ملاستی یو بابا ملاستی موسی علیه السلام راونیو وایي دلته تیلی پرته هغوی زه ته خبر نه یم حتی تر دې پورې چې جنګ شو نو په جومات کې ترېنه سر وو موسی علیه السلام خدای ته وویل خدایه ته خو ډېر عادل ذات یې خدایه دا خو نن بې انصافي وشوه او تا خدایه کتل عجیبه تیلی چا یوړه او زه هم چا سره خدایه ستا نه مې دا امید نو چې ته به م بې انصافي کې موسی علیه السلام خو کلیم الله سره به یې خبرې کولې او خدای پاک به د خپلو نیازبینو اواز هم اورېده خدایه ناانصافي وشوه زما رب ورته موسی انصاف پې وکړه خو ته پوهې نه مونږ بعضې ټایم کې وایي جي مونږ سره ناانصافي وشوه دا انصاف ته خو ته پوهېږې نه که خدای در باندې امتحان راوستو نو پوه شه یو غټ امتحان در باندې راغی نو دې جملې ته توجه شه که غټ امتحان راغی نو جملې ته توجه شه دا به د الله د مرګ نه بچ کوي نو ځکه یې در باندې امتحان راوستی دی ښه دا به دی الله د مرګ نه بچ کوي وایي आवाज وکړم که ونه کړم صحیح اخلاص وکړئ محترمو ټول تاسو داسې نه خو دی خو چې زه ته ووایم نو داسې دا قربان زما جیب ته نه ځي او نه د چا جیب ته ځي دا د الله دربار ته راځي نو ټول برپور اخلاص وکړئ چې څومره ایمانی غیرت یې دومره لاس ښکته کړئ جیب انشاء عبدالرحمن له اواز درځي زما صحیح ټول جیب ته لاس ښکته کړئ قربان اخلاص وکړئ برپور د الله کور
مشکلات دي زموږ جومات کې داسې دي چې دې سره څوک اخلاص نه کوي او نه دې سره محله اخلاص کوي. دا تاسو تقریر له راځي او ستاسو خلوص او مینه ده ډېر، ستاسو ډېرې پاکې او طیبې او ډېرې حلالې پیسې دي چې دې جومات کې لګي او دا جومات الله روان کړی دی. شکر لږ سبحان الله ووایه. د انسان ډېر برکات دي، تاسو ته پته نیسي. وایي خبره مې څه کولی شي؟ موسی علیه السلام توجه دې شته ښه؟ ما که ستا هم توجه بکسید اعلان کې ته پکې سات شم ناجي صاحب ګورې وایي خدایه بې انصافي دې ونه کړه. زما رب ورته موسی انصاف دې خو پې پوهېږې نه، د حقیقت نه نه پوهېږ. خدایه حقیقت خو ظاهر دې ما ولیده. زما رب ورته وی توجه شه موسی دا کم انسان چې تا ولیده چې پیسې ترې نه پاتې شوې او دا ګډبه راغې او پیسې یې یوړې، د دې انسان پیسې پاتې شوې دا مقروض او دې انسان له د دې ګډبه پلار قرضه ورکړې وه، نو دا مې ورته د پلار هغه قرضه واپس کړه. نو خدایه دا بابا دې پکې ولې قتل کړه؟ خدایه بابا دې ولې قتل کړه؟ وایي دې بابا د دغې سړي پلار مړ کړی و که نه، نو هم دې مې پې باندې قتل کړه. کوم سړي نه چې پیسې پاتې شوې او راغې دا بابا یې قتل کړه، وایي دې بابا د دې سړي پلار مړ کړی و، نو چې چا نه قرضه اخیستې وه هغه مې هم ورسوله او کوم چې قاتل و هغه قصاص هم ورته میلاو شو. سبحان الله ووایه. وای خدای قربان شم درنه، ډیر ښکلی انصاف دی. وای موسی باندې خو تاسو د حقیقت نه نه خبر.